داسې د صحابه کرامو د زنانو حالات ګوري. یو واقعه به ذکر کوم. زنیره رضی الله عنها دا په صحابه کرامو کې یو زنانه ده. دا منځه ده چې کله پر محمد رسول الله باندې ایمان راوړي، دا دین یې قبول کو. ابو جهل لعین خبریږي باندې دا زنیرې ته دومره زیات تکلیفونه رسول، حتی تر دې حده پورې ابو جهل بویل او دا د قریشو مشرانو بویل کچيري دا دین وشتیا رښتینی شی وای، دا دین خوندور شی وای، نو بیا به دغه زنیرې له موږ سره څنګه مقابله کوله، دا به تر موږ څنګه مخته کېدله چې دې به دین راوړی او موږ به دین نه راوړی. ګوره په دې الفاظو کې دې پر دین باندې هم پسخن وای. کچيري دا دین ښه شی وای، دا ایمان راوړل ښه شی وای، بیا به څنګه دا تر موږ مخته کېدله، ځکه دا خو یو غلامه ده، بیا دا زنانه ده، دوی خو زنانو ته هم هېڅ اعتبار نه ورکوئ. الله تعالی له قرآن کریم دغه آیات را نازلوي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، الله تعالی فرمایي هغه کسان چې هغه کافران دي، للذین آمنوا هغه کافرانو به هغو کسانو ته ویل چې چا ایمان راوړی دی، لو کان خیرا ما سبقونا الی، کچیري دا اسلام راوړل او محمد رسول الله په نبوت باندې منل، دا کچیري ښه شی وای، دا ښه کار وای، ښه عمل وای، تر موږ به یو څوک هم نه و په دې کې مخته سوي. څنګه زنیره له موږ څخه یو غلامه زنانه ده، له موږ څخه په دې کار کې مخته کېږي، نو د دې دا عقیده وه چې اسلام راوړل دوی په زړه او په دماغ کې یو شی هم نه. لو کان خیرا ما سبقونا الی، کچیري دا د خیر کار وای، ما سبقونا الی، له موږ څخه به یو چا هم مختوالی نه وای کړی. الله تعالی فرمایي واذ لم یهتدوا به فسیقولون هذا افک کذیب. الله تعالی فرمایي چې تاسو بدبخته یاست، دا ستاسو پر بدبختی باندې دلالت کوي چې تاسو د دین په خوند باندې نه پوهیږئ. تاسو الله تعالی ازلی بدبخته پیدا کړی یاست، بدبخته کسان د دین په خوند باندې نه پوهیږي. زنیره ته ابو جهل دومره تکلیف ورسوي چې حتی زنیره په سترګو باندې ړنده سوه. د قریشو له ډیرو تکلیفو په خاطر باندې چې کله دا په سترګو باندې ړنده سوه، بیا هم له دینه څخه نه اوري. قریش پیغور ورکوي، څه ورته فرمایي چې ته خو زموږ د خدایانو عبادت نه کوې، ته خو د لات او عزات عبادت نه کوې، د هغو په خاطر باندې د هغو ازار په تا باندې پسې شو. تاسې د محمد دین ومنئ، لات او عزات یې پرېښو، د هغو ازار دغه دی چې ته نن په سترګو باندې ړنده یې. زنیره عجیبه جواب ورکوي. زنیره ورته فرمایي چې کوم کسان چې تاسو موږ ته راشئ، ته خو لات او عزات راشئ، لات او عزات خو دا بوتان دي، تاسو چې د هغو عبادت کوئ هغه هم ستاسې په عبادت باندې نه پوهېږي، ځکه بوت خو څه نه اوري نه په شي باندې خبرېږي، نو تاسو چې عبادت کوئ دا ستاسو عبادت لا پالتو ده. زه چې په سترګو باندې ړنده سوی یم، دا د الله تعالی فیصله ده چې الله تعالی وغواړي ما ته بیرته هم سترګې راکولی شي. چې کله دې دا خبره ورته وکړه، دغه شپه چې کله تېره سوه، زنیره چې کله سهار راپورته کېږي، الله تعالی بیرته د سترګو دید ورکړو. سبحان الله. ګوره هغو په الله تعالی باندې یو یقین و، د هغو ایمان قوي و. مشرکین چې بیا خبرېږي، دې ته خو بیا الله تعالی د سترګو دید ورکړی دی. هغه د دې خبره هم لاړه چې دوی وایي د لات او عزات ازار په پسې سوی دی، بیا ورته راځي، له هغه باوجوده یې هم نه پرېږدي، وایي محمد رسول الله جادو باندې کړی دی. اوس چې الله تعالی د سترګو دید ورسم کو، بیا یې هم خبره نه مني. په هغو کې دومره ضدیت، دومره حسد او بغض پروت و چې دا د محمد رسول الله د جادو اثر دی چې د دې په سترګو کې بیرته بیا دید پیدا شو. دا یو زنانه ده، دین ته یې دومره غټې قربانۍ ورکړې دي. له دې وروسته بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راولاړېږي. هغه چې کله باندې خبر شو چې قریش او مشرکین خصوصا ابو جهل و دې ته ډېر تکلیف رسوي، بیا یې له دوی څخه واخیستله. چې کله یې واخیسته بیرته یې ازاده